رب العالمین چې ته د ګنده اوبو د یو څاڅکي نه پیدا کړې ده رسېږي. اول تروغه ولې نه کوي چې دا خبره دې جګړې ته ونه رسېږي؟ دا خو د اسلام حکم دی، فاصلحوا بین اخویکم. دا حکم ملا درته ویلی دی، دا حکم طالب درته ویلی دی، دا حکم هغه چا ویلی دی. اے متکبره، اے په خپل مال دولت باندې نازېدونکیا، اے په خپل په خاندان نازېدونکیا، دا حکم د هغه الله رب العالمین دی کوم الله رب العالمین چې ته د ګنده اوبو د یو څاڅکي نه پیدا کړې ده. او بیا دا د اسلام حکم دی ملګرو، هر بچی دې په خپل کور کې خپل پلار سره دا حساب وکړي چې پلاره زما په دغه ګاونډ کې دې دوه خلکو یو بل سره ناروغي ده، ته سپین ږیري ستا خبره منلې کېږي، ته د دې جوړه ولې نه کوي؟ دا مونږ چېرته دا سوچ کړی دی؟ اسلام مونږ ته دا وایي. دین علاوه اوس به وګورو چې قرآن مجید چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم قرآن راکړی ده، په هغه قرآن کې رب ذوالجلال څه فرمایي؟ ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا د مسلمانانو نیکه ده. رسول الله مبارک علیه السلام هم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د اولادو د نسل نه دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام خانه کعبه کله تعمیر وکړله، پس له دې نه ابراهیم علیه السلام د الله په دربار کې دعا کوي. ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله ماته مال او دولت راکړه. ابراهیم علیه السلام دا نه وایي په هغه ټیم چې یا الله ماله مضبوط خاندان راکړه. ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې یا رب العالمین ماته بادشاهي راکړه. ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې یا رب العالمین ماته د قام مشرتوب راکړه. ابراهیم علیه السلام هلته یو عجیبه دعا کوي. ابراهیم علیه السلام فرمایي رب اجعل هذا البلد آمنا، اے رب العالمین میرے اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا. رب العالمین دا خار دا امن جوړ کی، په دې خار کې امن راولي. نن ما او تا د مال دولت لپاره کوشش کوو، ما او تا د خپل بچي د تربیت لپاره لږ کوشش کوو، لیکن ما او تا د امن لپاره کوشش نه کوو. پیغمبر چې په چغو چغو دا دعاګانې غواړي، رب اجعل هذا البلد آمنا. یا رب العالمین په دې ښار کې په دې وطن کې امن راولي. نن ما او تا مشران په دې ښار کې که هغه سیاسي حکمرانان دي، که هغه زموږ ستا د ولس واکداران دي، په دې ښار کې د امن په ځای باندې بد امني خوښوي. تاسو وګورئ څومره مسلمانان بې ګناه قتل کېږي، څومره مسلمانانو وینه تویېږي. زموږ ستا د خولې نه چېرته د امن چغه وځي؟ دا ولې؟ ما او تا د قرآن نه ناخبره یو، ما او تا صرف دې پسې لګېدلی یو چې نن سبا یو بل مرض تبلیغیانو کې هم خصوصا زموږ په دې علاقه کې هر هغه تبلیغي چې 4 میاشتې ولګوي، ږیره پرېږدي، تسبیح په لاس کې واخلي چې دې د تبلیغ نه راشي، د ټولو نه اول کار د دې څه وي؟ کوتاله کشې په لاس کې واخلي، د بل مسلمان دغه ځمکه راکنستل او د بل مسلمان دغه حدود نه خپل دې حدود ته ځمکه داخلول. تاسو وګورئ دیندار طبقه به وي، هغه د بل مسلمان په ځمکه باندې به ډاکه اچولی وي. دا جهالت زموږ په دغه معاشره کې په عروج باندې دی محترمو. دې نه بیا جنګ جګړې، عدالت